بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه بإذن الله. خالي منغا د کتاب الله تعریف هغه بعد قرآن مجید د اسم او د معنا نوم دی او د کتاب الله کې سلوړ تقسیمات دي. نو په هغه تقسیماتو کې پرون منغا خبره اتر وکړه داغه وجه حصر بیان کړه. وس د دې دینا اولنې تقسیم چې دا شروع کړي دا وس دا سلوړ تقسیمات نه دي د دې با اجمالی بلاو کې د کتاب الله غ 20 اقسام چې کم دي نو دایي کې په سلوړ تقسیماتو کې بدا ټول کور کی بیا ول تقسیم اول تفصیل چې دا شروع کړي خاص عام مشترک مو اول او دا حقیقت او مجاز چې دا تورث جو بس بیا په کتاب دا طرف ختم شي او خو تاسو بیا د حروف کوي او نو بیا خو ویل کیږي. نو الاول فی وجوه الناس بصيغه ولغه دا اولنې تقسیم دا د وضع په اعتبار سره ده د وضع په اعتبار سره د صيغه او د لغت په اعتبار سره. صيغه ست ویلېږي نو تاسو په لاول کې ویل دي یا هيئه حاصله هغه هيئت ویلېږي چې حاصل شوی ده سنا من ترتیب الحروف والحركات والسکنات وتقديم بعضها مع بعض چې دا کیفیت ته ویلېږي هغه ترتیب ته ویلېږي چې دا حروف لا مختلف شکل منګ ورکو مخصوص شکل منګ ورکو او بای باندې منګه حرکات سکنات له ترتیب ورکو ناغیر چې موږ د کم شکل حاصل شي ناغه شکل ته صيغه ویلېږي لکه زما عین میم لام واو نون. نو دې الفاظ لزده سي ترتیب ورکما ته دې نه معنا لفظ ما تراشي دغه حرکات سکرات په ترتیب سره ولګم چې معنادار لفظ مصر راشي د دې نه ما جوړ کړل یعلمون سمې ته جوړ کړو یعلمون. نو دې الف دې توسغه ویلېږي هي هيئه حاصله من ترتیب الحروف والحركات والسکنات هغه هيئت ویلېږي چې حاصل شوی د ترتیب د حروف او د حرکات او د سکناتونه پوه شو به معنی نو دا اولنې تقسیم دا د نظم په باره کې د الفاظ د نظم د سبا اعتبار سره د صيغه او د لغت په اعتبار سره وصيغه چې دا کنه صيغه دا د دوه سيزونو جوړي یو د حروفونو جوړي او یو د حروفو د هيئت نه جوړي ماده یعنی یو د ماده نه جوړوي او یو چې نه درسره جوړي د هيئت نه هيئت شکل ته وي لکه یا عین لام میم واو نون دا د دې ماده ده یعنی بریګه د عین لام میم د سره او دې ماده له یو شکل ورکول دغه ته هيئت ویلېږي. د صيغه یوازې د هيئت نه وي او صيغه یوازې د حروف ته نه وي بلکې کله دغه حروف ته صحیح شکل ورکړل شي نو هغه ته ویلېږي صيغه. نو په صيغه کې دوه څه دي یو پکې مادوي ایو پکې هيئت وي یو پکې مادوي بل پکې سوي هيئت پکې وي پوه شو یو پکې مادوي بل پکې سوي هيئت پکې وي. خاجي وز دلته کې دا لغت نه لغت دا وای مادي ته هم شامل وي او هيئت ته هم شامل وي لیکن دلته کې د لغت نه مراد صرف ماده ده د لغت نه مراد سره صرف ماده ده او د صيغه نه مراد صرف چرنده شکل له د صيغه نه مراد صرف شکل له او د لغت نه مراد یعنی لغت دې ته هم ویلېږي چې لکه د دې لفظ معنا څنګه د دې هيئت څنګه ده ماده او هيئت واړه لیکن دلته کې دا مقابله ذکر شوی د مقابلتن ذکر شوی د صيغه معنی ته موږ برابرو نو د ماده نه به یو معنی موږ اخلو چې د صيغه نه مراد هيئت او د ماده نه مراد نه ده سره د ماده نه مراد لغت ته د ماده نه مراد سره لغت د لغت نه مراد ماده ده د لغت نه مراد ماده ده او د صيغه نه مراد سره هيئت ته وای دا لغت اگر چې ماده او هيئت دوانو ته ویل کېږي لیکن چې کله دا مقابل دی بل ذکر شول نو د صيغه نه مراد منګه شکل اخلو هيئت باغلو او دا لغت نه مراد منګه صرف ماده اخلو او د دوانو نه مطلب دا دی چې د وضع په اعتبار سره وضع ویل کېږي یو څه ایجاد کول نو کله چې الفاظ وضع کېږي نو دا اولنې تقسیم د دغه وضع د الفاظو په اعتبار سره ده چې دا د یوه معنی لپاره وضع شوی دی کله ډیرو معنی لپاره وضع شوی دی نو لفظ به خالی نه د دوه حالونه
یا به یو لفظ داسې وي چې به د یوې معنی لپاره وضع شوی او یا به یو لفظ داسې وي چې ډېرو معنو لپاره وضع شوی که د یو لفظ لپاره وضع شوی نو دا به دا صرف په دغه خپل یو فرد باندې به عمل کوي بغیر د شرکت د غیر نه او یا به په دې خپل لفظ باندې یوازې دلالت نه کوي بلکې دې سره به نور هم سوي نو که دا صرف په یو لفظ باندې دلالت کوي دې سره نور افراد پکې نو نو دې ته ویل کېږي خاص څه ورته ویل کېږي او کچرته یوازې په دغه نه بلکې دې سره نور دغه سره مو ملګری وسره مو افراد وسره مو نه ته ویل کېږي عام څه ورته ویل کېږي او کچرته یو لفظ د ډېرو معنو لپاره وضع شوی نو بیا به د دوو حالو نه خالي نه وي یا په ډېرو معنو کې یو معنی د ترجیح ورکړی شي یا به نه ورکړی شي که ترجیح ورته ورکړی شي وجه مؤول دی او که نه ورکړی شي ورته سره مشترک دی نو د اولي تقسیم د لاندې د کتاب الله څلور اقسام دي خاص عام مشترک مؤول وجه د حصر پکې سره چې یو لفظ د یو معنی لپاره وضع شوی نو دا وضع به خالي نه د دوو حالو نه یا به د یو معنی لپاره وضع شي یا به د ډېرو که د یو معنی لپاره وضع شي نو بیا به دوو حالو نه خالي نه وي یا پکې نور افراد شامل وي نه پکې نور افراد نه وي شامل که نور افراد پکې نه شامل جو خاص دی او که افراد پکې شامل وي سره او که لفظ د ډېرو معنو لپاره وضع شوی نو بیا به هم د دوو حالو نه خالي نه وي یا پکې به د ډېرو معنو کې یو معنی ترجیح ورکړی شوي که ترجیح ورکړی شوی جو سره مؤول دی او که نه ورکړی شوی جو سره الاول في وجوه النظم صيغه ولغه دا اولنې تقسیم الاول کې الف لام عهدي خارجي التقسيم الاول اولنې تقسیم فی وجوه النظم په طریقو دا نظم کې دی وجوه طریقې ته ویل کېږي انواع ته ویل کېږي نظم مخکې ویل شي صيغه ولغه کې خبره کوو یعنی مراد لري نه وزده يعني ان التقسيم الاول يعني الاولنې تقسیم نو یاوي ان تقسیم الاول دا الاول کې اول الف لام نه مراد عهدي خارجي دی مراد تقسیم دی یعنی ان التقسیم الاول الاولنې تقسیم فی طرق النظم په طریقو د نظم کې دی من حيث الصيغه واللغه په اعتبار د صيغه او د لغت سره طرق څه ته وایي والطرق هي الانواع والاصناف طرق انواع او اصناف ته وایي والصيغه هي الهيئه صيغه څه ته ویل کېږي هيئت ته ویل کېږي صيغه څه ته ویل کېږي هيئت شکل دی یعنی هغه هيئت هغه شکل کم چې حاصل شوی دی د ترتیب د حروفونه او د حرکاتو د سکناتونه واللغه وان كانت تشمل الماده والهيئه كليهما او لغت اگر چې شامل دی هيئت او ماده دوانو ته لغت اگر چې شامل دی هيئت او معنی دوانو ته لیکن دلته بددین مراد منغه اخلو لیکن دلته لكن اريد بها ها هنا الماده لیکن دلته با د دې لغت نه مراد صرف ماده وي د لغت نه مراد صرف سوي ځکه د صيغې نه مراد به موږ ساغلو شکل او د لغت نه مراد به موږ صرف ساغلو وسکه د دې صيغې نه مراد هم موږ هيئت واخلو او د لغت نه مراد موږ هم هيئت واخلو نو بیا د صيغې ذکر کول د ضرورت څه نو چې دا صيغه ټکه دا به لهوا ونه ګرځي د دې وجنه د صيغې نه مراد موږ هيئت واغستو او د لغت نه موږ چې صرف سم مراد ده ماده مراد ده او هيئت للمقابله د وجه مقابله لپاره د مقابله ځکه چې دل کې دا لغت د صيغې په مقابله کې راغلی دی پوه نه شوي کنه فهما من حيث المجموع واذا ادفار په اعتبار د مجموعي سره کنایه د وضعنا نو د سره فكانه قال گویا کې چې مصنف وي الاول في انواع النظم من حيث الوضع چې الاولنې تقسیم د انواع د نظم د لفظ د اقسام په باره کې دی او په طریقې د وضع سره اي من حيث بديهه سره انه زيال معنى واحد او اكثر چې دا لفظ دی معنی لپاره وځ کړی شی دی او کړي ډیرو لپاره ما قطع النظر عن استعماله وظهوره قد نظر د استعمال نه او د ظهور نه ځکه د استعمال خیال پکې ساتل شو نو کم تقسیم دی تقسیم ثالث ته او که د ظهور او د خفاء اعتبار وکړل شو تقسیم او په لاول کې دی دا دغه بګنی وس دی وای چې لکه دا لولنې تقسیم چې کم د صيغې په اعتبار سره کم د وضع په اعتبار سره دا دی ورمخ کړو د استعمال او د خفا دا دی ورسلو کو د دې څه وجه ده نو د عموم او د خصوص پته د صيغې نه لګي کنه بچا لکه رجل من وایو دا مفرد ده رجل من وایو تاسو
مفرد ده او دا خاص ده رجال من وایو چې دا سره عام ده نو دا پته موږ رسبه درې سره ولګیدا د صيغه به اعتبار سره د چې صيغه اول وی نو بیا با نور کارونه به ورسوي کړي چې شکل تا سره نه نو ته به کیسه نو ځکه دا مخ کوم وانما قدم الصيغه او مقدم کړی د صيغه په لغت باندې دا ودره کېخته لأن للعموم والخصوص زيادة تعلق ځکه د عموم او د خصوص ډیر زیات تعلق دی بصيغه د صيغه سره په اغلب په اغلب یعنی په غالب اوقاتو کې وهي اربعه او د تقسیم اول د اقسام سودی د تقسیم اول د اقسام سودی کم دي الخاص والعام والمشترك والمؤول خاص عام مشترک او مؤول وس پدې کې وجه د حصر بیان نو ما تاسو وی کنه چې لفظ بیان یو معنا نه پروسه یا دا د لفظ یو معنا نه پروسه نو بیا بخاری دوه حالونه یا با خپل فرد باندې دلالت کوي علاوه د انفراد د یعنی نور افراد په پکې نه او یا خپل خپل معنا باندې مونږ کې دین علاوه نور افراد به سره ومي نو کنه جو بیا خاص یا نور افراد سره جو سره عام دي او کډيري معنی وي نو بیا به دوه حالونه خالی نه وي که یو معنا د پکې درجه ورکړل شو جو سره او کنه جو سره فإن لأن اللفظ ذاك لفظ إما يدل على معنى واحد يا بدا دلال کې په یو معنا باندې هغه غټ والا لګ ودرېګا غټ والا او اکثر یا بد ډیرو معنی یا ډیرو معنی باندې دلال کوي فإن كان الأول بس که چرته اولنې وي یعنی لفظ دی معنا را پرو ذکر شوی نو فإما أن يدل على الانفراد عن الافراد یا با د نور افرادنا انفرادي طور په یو معنا باندې دلالت کوي مطلب دا چې په یو فرد باندې دلالت کوي ډیر افراد په پکې نه نو فول خاص دا خاص ده او ان يدل مع الاشتراك بين الافراد او یا به دا دلالت کوي سره د دې چې دا به نور افراد په منځ کې مشترک وي یا نور افراد بسرومي فول عام دا عام ده وان كان الثاني او کدا لفظ د ډیرو معنی د پاره تکل شو نو بیا به خلیل ته الله فاما ان يترجع احد معنی بالتاويل کچتا پدې کې بړې کې ډیرو معنی کې یو معنی د درجه ورکل شو په تعویل سره فول مؤول دا مؤول له والا او کچتا ډیرو معنی کې یو معنی ته ترجیح نه ورکل شي فول مشترک لا مشترک ده فالمؤول واسمته وګوره چې په ډیرو معنی کې یو معنی ته ترجیح ورکول دا شان د مجتهد ده دا د مجتهد کار ده دا چا کار ده مجتهد یعنی ډیر معنی دي نو بری کې زما لګه قروء ده لفظ قروء ده نو لفظ قروء دا مشترک ده د طهور او د حیض په منځ کې نو د دې نه د طهور والا معنا اخلم نو دلایل به پېښ کوم د دې نه د حیض والا معنا اخلم دلایل به پېښ کوم او دا کار دې نه دا چا ده د مجتهد ده کنه نو چې د مجتهد کار ده نو د مجتهد کار ده نو دا لکه د نظم په اعتبار سره د څنګه ذکر کړل د الفاظو کې دا تقسیم څنګه ذکر کو دا خو د مجتهد د فعل اثر ده د مجتهد د فعل اثر ده او دلته غوته د نظم په اعتبار سره د الفاظو متعلق باس کې نو موږ وایو چې دا اول تعویل اگر چې دا د فعل په مجتهد سره دا تعویل حاصلېږي لیکن د مجتهد چې دا کوي دا تعویل کوي نو دا په الفاظو کې کوي کنه او الفاظ د پاره دا وځ شوی دی کنه خو لکه دغه دا مؤول چې دا په اصل کې مشترک دی خو په مشترک او په مؤول کې څه فرق دی چې په مشترک کې یو ته ترجیح نه ورکړل شي او په مؤول کې نو دا مؤول په اصل کې د مشترک یو قسم دی مؤول په اصل کې د چا قسم دی دا مشترک او مشترک خدا منی کنه چې لفظ دا لفظ قسم دی نو چې مشترک منی چې د لفظ قسم دی نو دا مؤول چې د مشترک قسم دی نو دا خو به منی چې دا د لفظ قسم دی آسان الفاظو کو ګوره لکه زوی ما دا خبره ته منی چې اسم زید دا یو اسم دی یا زید دا خبره موږ منو چې زید معرفه ده زید سره زید منی چې دا معرفه ده نو چې ته دا خبره منی چې زید معرفه ده نو دې سره بستاغه نکه کمړي کنه د خبر ربا سے بدم منی چې دا زید اسم هم ده چې دا زید اسم هم ده زګه دا معرفه د اسم قسم ده معرفه د چا قسم ده د فعل د حرف نو چې تا دا اومنو چې زید معرفه ده نو دا خبره سره اتوماتیک تا ومنله چې دا زید اسم هم ده ځکه قسم د شي هغه دغه شي نو دغه شان دي چې تا دا ومنل چې دا مشترک د مؤول قسم ده چې دا مشترک د مؤول قسم ده او مشترک نظم سره تعلق ده نو د مؤول تعلق هم د چا سره شو ځکه چې دا مؤول خو جدا شي نه نه بلکې دا د چا قسم ده پوه نه شوي
و فالمؤول في الحقيقه مؤول په حقیقت کې انما هو من اقسام المشترک چې دا د اقسام د مشترک نه الذي دل صيغه ولغه چې دلالت کوي په باندې صيغه په اعتبار سره او د لغت یعنی د وضع په اعتبار سره وان كان مفعول فعل التاويل اگرچه دا مفعول دی یعنی تاثیر دی مفعول معنی تاثیر دی د فعل دا تاویل الذي من شأن المجتهد چې هغه کار د مجتهد دی لکه پوه شو به معنی نو دا اعتراض فالمؤول في الحقيقه دا په اصل کې د اعتراض نه جواب دی اعتراض سره چې لکه دل کې دا مؤول دا خو په تعویل سره کې او تعویل شان د مجتهد دی نو دا نظم په الفاظو کې د نظم په اقسامو کې ولې ذکر کو د نظم په اقسامو کې ولې ذکر کو نو موږ دا مؤول په اصل کې په حقیقت کې دا مشترک یو قسم دی نو چې مشترک د دې تعلق د نظم سره دی نو د مؤول تعلق به هم د چا سره وي نو څنګه پکې دا ذکر کوم نو بنن سبق کې اولنې تقسیم وي چې اولنې تقسیم دا د سبع اعتبار سره دی نو د صيغه او د لغت په اعتبار سره صيغه هيئت وي او لغت هيئت او ماده دوانو ته لیکن دل لګي د لغت د مراد سره صرف ماده ده نو د دې دوانه کې نه د وزن چې اولنې تقسیم د وزن په اعتبار سره دی چې لفظ دی معنی لپاره او شکل ډیرو معنی لپاره قدر نظر د استعمال بیا دا صيغه مقدم کړي د نور باندې ولې دغه د عموم خصوص تعلق د دې صيغه سره وي پوښوي بیا لفظ به د سلور اقسام کې وجه د حصر بیان کړل چې وجه لفظ به خالی نه یا به یو معنی لپاره او یا ډیر لپاره کله یو معنی لپاره او شو یا به د نور افراد نه علاوه په یو فرد باندې دلالت کوي یا په ډیرو باندې که په یو فرد باندې دلالت کوي جو دا خاص ته او په ډیرو کو جو عام دي او که ډیرو معنی لپاره او شو نو به ډیرو کو یو ته ترجیح ورکړل شي یا باندې که ورکړل شو مؤول دی او کنه جو مشترک دی بیا به اعتراض دار چې لکه مؤول تاسو څنګه دا لفظ د تقسیم نو دا وګرځو اقسام نو وګرځو ځکه چې دا خو شان د مجتهد دی دا کار د مجتهد دی او مجتهد چې دا خو لکه لفظ نه دی نو وایو دا مؤول دا د مشترک یو قسم دی نو چې مشترک د لفظ قسم دی نو مؤول هم د لفظ قسم دی ما سره یو ځای کې ما بندو کتاب راوړو سبق